الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف وآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. گرانو قدرمنو مسلمانانو رونو، مسلمان هم د دنیا نه فایده وچتای دا حاجت ده او کافر هم. مسلمان تا د دنیا نعمتونه استعمالول حلال دا حلال دی، جائز دی، مشروع دی، حرام نه دی. بلکہ قرآن کریم نه خدا ثابت ده چې دنیا او په دنیا کې چې کوم نعمتونه الله جل شانه ایخی دي دا الله جل شانه د مسلمان لپاره پیدا کړی. قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خاصة يوم القيامة. اے پیغمبرہ تو آیا من حرم زینة الله التي أخرج لعباده آغا زینت سیزونه چې الله جل شانه خپل بندگانو لپاره د ځمکې نه رایستی دي اے د اسمان نه نازل کړي او پاکیزه رزق، کپڑے، جوڑی، جامې او رزق دا چا د پاره دی؟ دا الله جل شانه چا ته پیدا کړي؟ قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا. جواب هم تو ورکړي خلکو ته چې دا د مؤمنانو لپاره دی خاصتا یوم القیامه، لیکن په آخرت کې بیا خاص د دې لپاره دی، بیا الته د کافرو لپاره نه دی او دلته د مؤمن سره کافر هم خوري. بهر حال د دنیا کې رزق، خوراک، سکاک، لباس او پوشاک دا د انسان حاجت ته ضرورت ده او په دنیا کې د دې شیزونو نه استفاده کول فائدہ حاصلول ناجایز دي، لیکن دا غي طریقه الله جل شانه خولي د چې څنګه به فائدہ تي وشته. البته دا مقصد حیات نه ده، دې ته حاجت وي، ضرورت وي، مقصد حیات دا نه ده. ته د دې ځنه لاهور ته ځي د بس په سیټ باندې کېنی، دا بس په سیټ کې ناستل ستا حاجت ته مقصد ستا دلته نه لاهور ته تللی سلب سودا اغشتلی، ته دا سیټ ځان سره نه کوځې، دا بس ته نشې وړی، حاجت دې پوره کو ته ته نه کوز شوې، بس دې پرېښو ته لاړې سامان اخلي. دنیا کې د انسان سفر آخرت ته جاری دی. د دنیا د سیزونو نه د آخرت د سفر د پاره ممد او معاون سیزونه اوچتول شي. هغه څه دي چې په هغې باندې ته مقصد ته رسېدی شي. هغه سیزونه ضرورت اخلا، فایدت اخلا،
بیا هغه په شا پرېږده نور. نو بهر حال دنیا د پیدا اوچتول جایز دي. څوک چې وایي چې دنیا نه، دنیا خو لباس او پوشاک دی، دنیا خو روپۍ پیسې دي، دنیا خوراک سکاک دی، خوراک سکاک خوري او سکي، لباس او پوشاک اچي او روپۍ پیسې باندې بقدر حاجت ضرورت پوره کوي، سیزونه بیا اخلي، دین خلاصې نشته. دا سو غرضی نه، لیکن مقصد اصلی هیرول ندی بکار، او په مقصد باندې دا حاجت مقدم کول ندی بکار چې دا په وړاندې کې حاجت د نه هیر نشي. بازار ته لاړې ته د دیهات باشنده، خار ته رالې، په خار کې د دکانونو دا رنګ و رات پړک پړک ولیدو، راغلی سودا پسې. دا پړک پړک سیر و تفریح ضمني شی دی، او دا سودا غشتل ستا د کلي نه راتلو مقصد دی. هسې نه چې د بازار په رونق کې او د هغې په تزیین و آرایش د دکانونو کې ستا ورځ ټوله لاړه شي، سودا دې وانغېښته او دکانونه بند شول، او چې کور ته ځې نو خالي لاس واپس لاړ شي. نه، بلکې مقصد هیرول نه دی پکار. نو بیا د مسلمان په ژوند کې او د کافر په ژوند کې البته فرق وي. معاملات هر یو مسلمان کولی شي، دنیا نه فایده حاصلولی شي، لیکن معاملات داسې نه لکه څنګه چې کافر کوي. ګنې نو د کافر او د مسلمان په ژوند کې به هیڅ فرق نی. نن سبا د دنیا قومونه چې تقریبا 2/3 کافر او مشرکین دي یا دین زیات، او 1/3 مسلمانان دي یا دینم کم، دغه کافر یو مفروضه جوړه کړې ده او مسلمانانو هم دغه ذهن ته پریستی ده، او د کافرو طرز تعلیم کالج یونیورسٹی پاغی کې د سبق ویلو کې هغه مفروضه د هغې حق لکېږي، سختېږي، او هغه دا ده چې انسان دا د معیشت یو حیوان دی، اکنامک اینیمل، یعنی صرف او صرف د مقصد ګټل دی، د دنیا مال جمع کول دی. دا مفروضه خطا ده. په دې کې مقصد دنیا ګرځولې شي ده. نو په دې کې خو په حیوان کې او په انسان کې فرق نشو. ګیدړ او بنی آدم، زمری او شیر مخ او بنی آدم، لومبړ او بنی آدم، غوان او بنیان د یو شو، ځکه چې هغه هم خورس کی او انسان هم خورس کی، جمع کوي. دومره ده چې انسان لغونی هوښیار دی، مازغه لري، سوچ برابر دی، نو دی جمع کی. د ده حرص د حیوان نه سیوا شو، او د حیوان حرص د ده نه کم دی، ځکه چې عقل او سوچ نه لري، نو هغه د ورځې وخوري بیا واپس راشي شپه تېره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لو کنتم توکلون علی الله حق توکله لرزقتم کما ترزق الطیر. اگر تم اللہ جل شانہ پر ایسا بھروسہ اور اعتماد رکھتے جس طریقے سے اس کے رکھنے کا حق ہے، تو تمہیں ایسا رزق دیا جاتا جس طریقے سے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور پھر جب واپس گھونسلے کی طرف آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. اغی تھا اللہ جل شانہ بغیر د جمع نه رزق ورکوي، او دا انسان بیا دومره حریص دی چې دی وایي چې ما جمع کولې تر دې چې دی د سرمایه‌دارانه نظام کیپیټلزم د هغه یو اعلی فرد جوړ شي. دی وایي چې د ټولې دنیا مال ما سره وي، زما غوندې بل چا سره نه وي، د نورو خلکو سره نه وي، هغه ټول ما جمع کړی. دا سوچ د انسان خطا دی. دا د کافر سوچ دی او دا د مسلمان سوچ نه دی. د مؤمن مسلمان سوچ دا دی چې د الله جل شانه نعمتونه ترلاسه کا، او د ضرورت او د حاجت مطابق هغې نه اخله، چې الله درکوي نو اخلی.
د الله جل شأنه په نوم باندې ورکو. نو قرآن کریم دغه شی ځای په ځای بیان کړی دی. کافر او مسلمان کې ډیر فرق دی، او بیا د مختلفو اشخاصو افرادو واقعات الله جل جلاله بیان کړي. کوم خکس چې هغه دنیا ګټي او خلکو ته د هغې منافع رسي، د هغه په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د نیکانو خلکو سره د حشر تذکره ده. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء یوم القیامه، او کما قال علیه الصلاة والسلام. ترمذی شریف حدیث دی. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. کوم سوداگر، کوم تاجر، کوم اغشتون کے خرسون کے کس، کوم معاملات کون کے کس، کوم کس چې په بازار کې دکان استه د ګټې دپاره په مارکیټ کې ناسته ګټي، او د الصدوق رښتیا وایي، معامله یې رښتیا ده، شرع ته برابر ده. الامین او د امانتدار دی، د خلکو د مالونو خیال ساتي. دی بچا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به د انبیاء سره، دی به د صدیقین سره، دی به د شهداء سره چې د الله جل شانو د دین د حقانیت لپاره خپل سر قربان کو. دی به د حشر به د هغه خلکو سره. او دا چې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې طبقې ذکر کړي دي قرآن پاک کې، دی سره یو څلورم هم د الصالحین عام نیکان مسلمانان. دا درې ډېرې اعلی دي باغی کې. دا هغه طبقې دي چې کوم افضل ترین انسانان دي. د سورې فاتحې چې مونږ او تاسو الحمد په هر موس کې په هر رکعت کې وایو، پاغې کې د منعم علیهم تذکره ده. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه. صراط الذین انعمت علیهم، د هغه خلکو لار چې تا په انعام کړی دی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د هغه چا نه چې تا په غضب کړی دی، او نه د هغه چا چې ګمراهان دي لارې خطا کړي ده. نو انعمت علیهم کی انبیاء سر فرست اول داخلی، بیا صدیقین یعنی د انبیاء باندې ایمان راړون کی او د غي ملګری چې د غي تصدیق کړي دي چې دا پیغمبر رښتیا وایي. او شهدا هغه خلق چې غي د الله جل جلاله د دین او د وحی د تصدیق لپاره خپل سر قرباني کړي دي. نو دا خلکو سره به دا سوداګر وي څومره لوی فضیلت دی. لیکن کچره دغه تاجر د زاویه نگاه بدل شو، د سوچ بدل شو، د نظریه بدل شو، د دنیا مقصد اصلي وګرځولا، دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکو، او دنیا دی وای چې ترلاسه کول پکار دي چې څنګه یې لکه کافرو په شان سوچ او نظریه جوړ شو. د په باره کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي دا بیا بدترین انسان دی. نو فرمایي التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. تاجران سوداگر دا فجار دي، د دنیا بدترین او گناهګار خلق دي. په ورځ د قیامت به د دې حشر د فجارو سره کیږي. فجار هغه ته وایي چې ښکاره ګناه کوي، ځکه چې دی په دکان کې ناسته ښکاره معامله کوي. او یبعثون یوم القیامت فجارا، په ورځ د قیامت به دا د فجارو په ډله کې پاسي. الا من اتقى، مگر هغه کس نه چې څوک د الله نه ویریدو په خپل معامله کې، د الله نه ویریدو په تله باندې صرف د نظر دی، د ګاک نشته، د الله نه یریږي. په دې سیز باندې ګاک نه پوهیږي، دی په پوهیږي، لیکن دی هغه شی ورکوي چې کوم غوسته دی او مناسب ګټه په هغې باندې اخلي، د الله نه یریږي. من اتقى وبر وصدق، او د په هغې کې احسان وکړو، نیک دی، وصدق او رښتیا وینا کوي، معامله شرع ته برابر ده او رښتیا وایي، دا کس نه مستثنا دی. به هر حال ما عرض کولو چې دغه طبقه معاملات کول دا چې کله د دې رخ سم شو د مسلمان په طرز باندې وي، نو بیا
د انبیاء او صدیقین سره د حشر دی. او چې کله دا ګټه د دنیا دا په غلطه طریقه د کافرو په انداز باندې شو، دا بیا د دنیا بدترین انسان دی او په فجارو کې شمار. او الله جل شانه په قران پاک کې زه په مثالونه واقعات بیان کړي دي. د قران کریم کې د عبادت او تذکرہ ده او په دې قران پاک کې د معاملات او تذکرہ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د عبادت او تذکرہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې یو غټه برخه د معاملات او ذکر ده. زمونږ د فقه په کتابونو کې د عبادت او تذکرہ ده او په هغه کې درې برخه معاملات دي. هدایت چې د فقه معتبر کتاب ده، پاغه کې یو روبو سلورم ایسا عبادت او داغه نه پس درې برخه هغه معاملات دي. نکاح، بیو، شفا. نکاح هم معاملات، بیو هم معاملات، شفا هم معاملات. دا درې اجزا د دې نه شروع کی. نو معاملات او مسائل په فقه کې ډیر زیات دي. بعض خلک دا ګمان کوي دا ناپوهي چې دی وایي چې د دین او د مذهب تعلق صرف د جمعات سره دی او مثلا د رمضان د میاشت سره دی او د خانه کعبه سره دی. جمعات کې موزو کا او چې څنګه د موز نه بهر لاړ شي نو بیا دغه وخت کې د مذهب او د اسلام هیڅ تمیز نشته. کته حلال غټي او که حرام غټي مال ډیر جمع کو، کته رښتیا وي که دروغ، کته دوکه کې او کنه. د رمضان مبارک میاشت رااله نو روزي نیسا، معاملات چستا هر څنګه. حج ته چلاړې نو حج کو، معاملات چستا هر څنګه. او دا یا ساتي زما عزتمنو چې کله خوراک سکاک په خېټه کې حرام زی نو مسکیږي. د فقهاو په نظر کې مفتیان صاحبان وایي چې مزدي اوشو لیکن قبولیت نه دارد، قبلیږي عند الله نه. او چې کله سړی روزه نیسی او حرام خېټه ته ځي نو قبلیږي نه. چې کله سړی حج ته لاړ شي او په حرام مال باندې تلی نو قبلیږي نه. قبولیت جدا شی دی او صحت د عبادت دا جدا شی دی. اصل سیس قبولیت دی. چې کله سړی آخرت ته لاړ شي او دی وویني چې دا زما موضوعونه دي، دا مې روزې دي، دا مې حج دی، دا مې زکات دی، دا مې دا شی دی، دا مې دا شی دی، نو دا هغه وخت کې چې کله دا قبول شوي او چې کله قبول نه ځکه چې د شرایطو مطابق نه دي شوي بیا په هغې باندې نتیجه نه مرتب کیږي. نو زما عزتمندو د دین تعلق په جماعت کې هم دی، د جماعت نه بهر هم دی. د رمضان مبارک په میاشت کې هم دی او د هغې نه علاوه هم دی. خانه کعبه کې د حج د عمرې په صورت کې هم دی او د هغې نه علاوه په معاملاتو کې هم دی. په هر ځای کې د دین دپاره اصول دي، د هغې اصول او د هغې فروض په فقه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په قرآن پاک کې دا شته. په دې قرآن پاک کې د داسې خلکو هم ذکر دی چې هغوی ته الله جل شانه ډېر مال ورکړی او هغوی هغه مال سم استعمالولو. هغه هغه مال سم استعمالول. مال دومره مال ورکړو چې به حد مال ورکړو، لیکن دا اصول مطابق استعمالولو چې څنګه الله جل جلاله غواړي. حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله جل شانه حکومت ورکړو، بلقیس چې هدایا او تحائف راواستل. نو د بلقیس هغه کسان چې د سلیمان علیہ السلام بارډر نه راوړېدل او دلته د مال حال ولیدل نو هغوی شرمېدل، دا سرونه یې ټیټ نیولي چې دا سدی او دا مونږ سره وړي. په هغې خپله هدیه باندې خپیمانو، خو د خپلې ملکې حکم و هغه یې پوره کولو. هلته شرمېدل، سرونه یې ټیټ نیولي. سلیمان علیه السلام ته چې لاړل وی ما د خدای پاک د دې نه ډېر راکړي دا واپس وړئ او مسلمانان شئ او کني زه فوج او لښکر یې درستو. الله جل شانه دومره مال ورکړی په هوا باندې به تخت چلیدو بغیر پټرولو، بغیر ډیزلو، بغیر مشینری او انجن. الله جل شانه ته هوا مسخر کړی او وسخرنا له الريح. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا. هوا ته به حکم کولو او بیا به تخت اوچت شو.
د دومره مال نه باوجود سره او سپینزر دا بوته جناتو د ځمکې نه رایستل. کافر جنات به لګیا کل ویشا وي نو پیریانو ته کدایي او ځمکه کنستل سدي زاره خو به زمونږ شنه شي چې خلک د سیم په غاړه هغه دی روباسي نو بعضې پکې یو توله ومنمومي او پیریان به لګیاو. سلیمان علیه السلام به ورته وی د سمندر نه ملغلرې لوباسي. دا ملغلرې په سمندر کې وي، په سیپۍ کې، په صدف کې. هغه سیپۍ ته په عربی کې صدف وی او ملغلرې ته لؤلؤ وی. قیمتي شی دی انتهایی. دا به جناتو د سمندر نه رایست او پی به ورپسې واله. قرآن پاک کې ذکر دی کل بناء و غواص، گلکاران ترکانان اعلی نه اعلی درجه دا په جناتو کې په هغې به کار کول. غواص غوتزن لامبوزن په سمندر کې به غوپې والے تل ته به لاړل، د هغې نه به خزانې روچتې که سلیمان علیه السلام ته به راړې. دا الله جل شانو به ټول تابع کړو. هغه کس هغه سوی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. اے زما پروردگارا ما ته توفیق راکړه چې ستا شکر ډیر ډیر ادا کړم، ستا شکر ډیر ډیر ادا کړم چې کوم انعام تا په ما باندې کړی دی او زما په مور او پلار دی کړی. په دې مال کې په داسې حکومت کې چې بل چاته الله جل شانه نه دی ورکړی. سلیمان علیه السلام الله نه یری هغه یاد دی او ټول نسبت اللہ جل شانہ تا کئی. انعمت علیہ تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے، تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے. نن سبا چې خبر راشي پکور کې زمیدار، دکاندار، تاجر، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، دا ما په خپلو مټو ګټلې دی. الله جل شانہ ته نسبت نشته. دا زه ګټم او زه در باندې خورم په فخر سره او په غرور سره وي. الله جل شانہ ته نسبت نشته. الله پاک دا هر څه اوري او ویني.